أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. دا سورات قرآن پاک کی دیتا سورہ بقرہ یلشی او دا مدنی سورات تا او دی صورت تا سورہ بقرہ سیل شي په حدیثونو کې هم صحابه کرامو نه دی خبره ذکر موجود ده چې دی ته سورہ بقرہ یل شي او په کوم روایتونو کې راغلي چې دا سورہ بقرہ یل نه دی پکور هغه صحیح حدیثونه او صحیح روایت نه دي. آیاتونو تعداد په دې کې 286 آیاتونه دي په دې صورت کې اور 6221 کلمې دي ورکی لکه ذالک ایوا کلمه دا کتاب بل کلمه دسی 6221 کلمات دي ورکی اور حروف لکه الف بلام میم بذال دسی کی حروف دا ورکی 25500 حروف دي ورکی په دې صورت کې. دا صورت مدنی دا یعنی مدینه منوره ته هجرت کول نه بعد دا صورت نازل شوه ده. اگر چې د کې بعض آیتونه په مکه مکرمه کې د حج په وخت کې نازل شوي دي خو بیا هم په اصطلاح ته مفسرینو کې هغه ته مدنی رشي. سورہ بقرہ د قرآن پاک اټول نه لوی سورت تا اور مدینه طیبه کې اټول اولنې یندي نزول شوه ده یعنی اول اندغه سورت نازل شوه. مختلفو زمانو کې مختلف آیتونه نازل شوي دي تر دې پورې ربا یعنی دی سود ولا سکوم آیات تا هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اخیری عمر کې د فتح مکه نه بعد چې مکه مکمل فتح وشول اغه بعد دا آیات نازل شوه او دی یو آیات دی سوره بقره یو آیات وتقوا یوما ترجعون فيه الى الله دا بالکل د قرآن پاک اخیری آیات تا سن 10 هجری کې په 10 ذی الحجې باندې د مینا په مقام باندې نازل شوی کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع کله فرایض ادا کړل او کې مشغول وو هغه ټیم کې دا آیات نازل شوی ده او د دې آیات نه بعد 80 یا 90 دن بعد یعنی 80 یا د اتیالا سورې زباد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شولو او د وحی ولکم سلسله وا همیشه د پر هغه ختم شولا. دا د قرآن پاک اټول نه لوی صورت تا او د کې ډیر احکامات دی ورکی. دا صورت په احکاماتو باندې شامل لا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سورہ بقره تو سویای زکات دی یلو سره برکت په تاسو ته ملويږي یعنی دی یلو کې برکت تا او دی پرېږدول دا به افسوس وی حسرت پوي او بدنصیبی وي اهل باطل توبه قبول نشي حاصله ولا کوم سړی د صورت تلاوت کوي. حضرت معاویه رضی الله عنه فرمایي چې اهل باطل نه مراد جادوګر ده کوم سړی دا صورت یې جادوګر به توبه جادو نشي کولا. مراد دا ده چې د دې صورت ولایون کې هغه باندې هیڅ قسم ته جادو نشي کېدله مفسرینو دا لیکلي دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کور کې سورہ بقره یل شي شیطان اغه زوی نوری تختی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سورہ بقره دې ته سنام القرآن او ذروه القرآن هم یل شي. سنام او ذروه هر هغه شی تیر شي چې هغه اعلی او افضل
یعنی کوم ځای اعلی وي او افضل وي هغه ته ویلی شي. او دې ته ځکه ویلی شي چې دې هر یو آیات په نزلېدلو کې 80 فرشتې به رانزلېدلې هر آیات سره. او حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث کې فرمایي چې په دې صورت کې یو آیات داسې ده چې هغه ټول آیاتونه د قرآن د سوره هم دی هغه نه اشرف او افضل ده او هغه آیت الکرسی ده. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي د سوره بقره کې لاس آیتونه داسې دي څنګه چې ته یو سړی هغه د شپې په وخت کې یایي نو جنات شیطانون دی کور ته نشي داخلېدلی او د دې اهل او عیال په دې شپې کې څه آفات بیماري رنج غم وغیره یو شی هم دې ته نشي راتللی. اعمال کول پکور دي که نه دا خبرې صرف دې پر نه کې زه واورو یاره ډېرې ښایسته خبرې وشولې دا د اعمالو والا خبرې دي. او دا آیتونه که چې ته یو مرګي مرض والا یا جنون د ورباندې پریون دي ورباندې هغه باندې به فورا هغه مرګي هغه جنون به ختم شي. الاس آیتونه کوم دي؟ سوره بقره اول 4 آیتونه الف لام میم دی پسې د کوم 4 آیتونه دغه او بیا پسې آیت الکرسی او آیت الکرسی پسې خاص 2 آیتونه او بالکل د دې صورت اخیری 3 آیتونه لله ما فی السماوات والارض دا لاس آیتونه چې چوکي دا ټول کوم بیان شروع دغه بیا په حفاظت کوي. دا صورت د سوره بقره د مضامین او د مسایلو په اعتبار سره سوره بقره ته یو خاص امتیاز حاصل لا. ابن عربي فرمایي سمو خپل بزرګون نه دا اوریدلی د سوره بقره کې یو زر اوامر الله په دې کومي خبري حکم کړي هغه ته امر یل شي زر اوامر دی ورکی او زر نواهی دی ورکی کوم نه الله په منع کړیو او زر ورکی حکمتونه دي او زر ورکی خبر او قصص کیسی دی ورکی. اندا واجه دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سکه سوره بقره تفسیر کولو نو د دې تعلیم باندې ولس کول دی ولګولو سکه د دې تفسیری خلکو ته بیانولو. او حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه د دې سورت په تفسیر باندې اته کول لګولې دي اته کولو کې دا وایلو. سوره فتحه کې حقیقت کې چونګي موداوال وایي چې سوره فتحه یعنی الحمد دا د پورا قرآن خلاصه ده او سوره فتحه کې بنیادی مضمون چې شو دریو اول دی الله تعالی ربوبیت لك الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا دی الله پاک ربوبیت تا یعنی دا خبره الله پاک دی اټول عالم پروردګار دا ور کې بیان شولو. دویم نمبر باندې هغه دا بیان شولو چې د عبادت مستحق مغا ده ایاک نعبد و ایاک نستعين. او دریم نمبر کې دا بیان شولو چې تاسو الله پاک نه هدایت طلب کې اهدنا الصراط المستقیم. اوس سوره فتحه اخیری مضمون چې شدا چې الله ته متسید لار وخی نو هدایت غوښتلو نو حقیقت کې پورا قرآن کې د دې جواب هغه دا غیا چې صراط مستقیم ته کله غوړي نو ته صراط مستقیم دې تل غوړي نو سوره فتحه نه بعد اول سوره زکم وروړل هغه سوره بقره دا اخی ته وخلو چې سیده لار چې شیا ذالک الکتاب لا ریب فی اداغه کتاب دا چې دا سیده لار به ته خې چې دې کې شک نشته دا ځکه سوره بقره ور پسې وروړل. دینه بعد په دې صورت یعنی سوره بقره په اول کې ایمان بنیادی اصول ته خي اب ان شاء الله مټیم سره بینو څنګه توحید دا یعنی الله پاک وحدانیت یو تعالی یو دا بیا ورپسې رسالت یعنی پیغمبري دا بیا د اخرت اجمالی طور باندې یعنی اخرت به نه د اخرت ټول غوندي اجمال دور کې په اخر دې صورت کې بیا ایمان د به نه غا تفصیلی طور باندې ته به نه دین علاوه په ما دې صورت کې هر زندگی څوکمي شوبې دي اټول متعلق کغه عبادت دي کغه معاملات دي کغه معاشرات دي کغه اخلاقیات دي کغه د ظاهر او د باطن اصلاح ده یغه متعلق کوم هدایت او بنیادی اصول دي دا اټول په باریک او د سره کوم جزئیات لګیدلي دا اټول په دې صورت کې بیانېږي. بهرحال دا سوره بقره ده الف لام میم دا د درې حروف دي چې الف لام میم دي دا کلمه مرکب ده جوړه ده خدای الف لام میم په معنی باندې مونږ پیو دي ته سیر شي څه خبره ده کی دا به ان شاء الله مباد کیو خدای ځل کې مو د الف لام میم ادي معنا الله ته معلومه بس ادي معنا مونږ شو کولا ذالک الکتاب ذالک اصل کې ذالک اوري د پاره استعمال کی اغه دغه کې مو د سینې اغه کتاب څه ده مو د کې ذالک الکتاب دغه کتاب څه ده ذالک الکتاب دغه کتاب څه ده لا ریب ایت شک نشته فيه په دې کتاب کې یعنی په دې قرآن پاک کې ایت شک نشته ذالک الکتاب دغه کتاب څه ده لا ریب فيه دې کې ایت شک نشته هدن هدایت ته په دې کتاب کې
یعنی لار خیال دی په دې کتاب کې چا دی پاره للمتقین متقینو دی پاره چې کوم خلق الله په نه ډریږي متقی الله نه ډریدون کې تل شي نو ته دسه مې راشي هدل للمتقین صدیق هدایت ته متقینو دی پاره او دسه هم یل شي صدیق سیده لار خیال دی چا دی پاره متقینو یعنی الله په نه ډریدون کو خلکو دی پاره متقی الله نه ډریدون کې خلکو تل شي دا چوک دي د متقین الذين د متقین الذين اغه خلق دي یؤمنون دغه یقین ستي دغه ایمان ستي بالغیب په غیب باندې الله تعالی باندې ایمان ستي په غیب باندې ويقيمون الصلاه او دغه قائم کوي المنز ويقيمون جمع صيغه ده او دغه قائم کوي الصلاه المنز ومما او دغه شینا رزقناهم څه دغه ته مو ویر کړه ده رزقنا رزق ته رزق څه کې چې د الله په طرف نه ویر کړه ده نو رزقناهم دغه ته کوم رزق مو ویر کړه ده ينفقون هغه نه دغه خرچا کوي دا د متقینو درې صفاتونه بیان شو والذین او متقین دا هغه دي یؤمنون چې دغه ایمان لري یقین ستي بما په هغه شی باندې انزل الیک چې نازل شوی تو طرف ته اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوم قرآن پاک نازل شوی په دې باندې متقینو ایمان دا وما او په هغه شی باندې هم ایمان دا انزل سنزل کړه شو دا من قبلک مخکې دي تونه مخکې نه کوم قرآن یعنی هغه نازل شوی کتابونه هغه باندې هم دغه ایمان دا څنګه طریقې سره ایمان دا اب ان شاء الله مو یایو وبالاخره او په ورځ د اخرت هم یوقنون دغه یقین لري اولئک دغه خلق دي علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د خپل طرفنا دغه خلق صدا چوکو المنز کیم کوي په غیب باندې ایمان دا کوم څه مو کړي هغه دغه خرج کوي سکوم تو باندې نزل دي په هغه باندې ایمان دا تو نه مخکې کوم کتابونه نزل دي په هغه باندې ایمان دا دغه خلق علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د خپل رب طرفنا واولئک اور اندغه خلق دي هم المفلحون اندغه کمیاب دي اندغه مراد تر رسیدونکي کمیاب مراد تر رسیدونکي تقریبا ایوا معنا ده نو الف لام میم ذالک الکتاب دغه کتاب څه ده لا ریب فی دي کې هیڅ شک نشته یعنی قرآن پاک څه دی الله پاک طرف نه ده دي کې هیڅ شوبه نشته ده هیڅ شک گنجائش نشته اگر چې کوم نه پوي خلک په دې باندې نه پیږي هغه دي کې شک کوي شوبه کوي نو یو شی یقیني ده هغه کې څه شک کوي نه هغه شک ول نه خدا کتاب هغه نه جوړیږي نه څه ته دا غیر یقیني کتاب ده نه هغه بیا یقیني کې چې شک ورکی کوي هغه خپل کور ده هغه شک دی واجب نه دا کتاب شک ول نه جوړیږي او دا دی هدل للمتقین دا لیاری خیون کې دا کتاب للمتقین علا پوک نه ډریدون کو خلکو دی پاره چوک دی داغه خلک دی هغه یقین وروړي په الله تعالی باندې بالغیب په پټو شونو باندې په غیب باندې یعنی هغه شونو هغه پستر کو باندې نه معلومیږي عقل نه پړتی په لوسره نشي معلومه صرف الله او د رسول صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي ته هغه صحیح غني دي د بالغیب لشي او داغه خلک قیم کوي المنز یعنی قیم کوي المنز څه مطلب هغه په بندې سره کوي په خپل واغ باندې کوي او د پراد شرایط او د پراد ارکان او خیر ستي او اکثر ادا کوي او حکومت څمونو دغه ته ور کړی دي اغه دغه خرچا کوي یعنی په نیک کارونو کې او هغه خلک دسي دي د متقینو هغه یقین ستي په هغه کتاب باندې څنګه په تو باندې نازل شوی یعنی قرآن پاک او په هغه کتابونو باندې یقین ستي څنګه ته مخکې مو نازل کړی دي مطلب دغه دا چې دغه خلکو ایمان په قرآن پاک باندې هم ده او دینه مخکې کوم کتابونه دي هغه باندې هم ایمان ده هغه کتابونه حق او سچ او الله پاک طرفه په انبیاء کرامو باندې نازل شوی نو د دې دا حق سچ ګڼل فرض دي دا د ایمان حصہ ده او پاتې شو څه د کوم خود غرض خلکو دي کې تبدیلی راوستله او تحریف ورکړل غلط تا اوس انم نه تورات انم نه زبور انم نه انجیل نشته کوم الله پاک په پیغمبرانو باندې نازل کړو اوس ورکی خلکو خپل طرفنه خبري ورنو بسره تورات زبور انجیل دای مو ایمان ده دا کتابونه حق او سچ پیغمبرانو باندې نازل دای مو ایمان ده پاتې شو عمل به اوس په کتابونو باندې نه کی عمل به صرف او صرف په قرآن پاک باندې کیږي مخکینی کتابونه الله پاک ټول منسوخ کړلو عمل په هغه باندې نه ده جایز او اخرت باندې دغه خلکو ایمان او یقین ده اندغه خلک دي چې د پسیده لاري باندې دي خپل رب طرفه نه چې دغه کوم لار ملو شوی ده او اندغه خلک پورا کمیوب دي یعنی دغه خلک دنیا کې هم دغه ته د نعمت ملو شو چې په صحیح لار باندې دي او آخرت کې به دغه ته ادا کمیابی ملويږي څه الله په طرفه نه دي نعمت واجنه دغه ته به کمیابی ملويږي نو الله تعالی د
د سورہ بقرې په دې ترجمې باندې او مختصر څه کوم یو قسم ته ربط و هغه او مختصر دې سره څه کوم فضایل عامو بیان کړلو. اوس د کوم آیتونه څه مو بیان کړلو دې به مختصر باندې ان شاء الله تشریح کوو. الله تعالی د موږ تاسو ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي، پوهه نصیب کړي، سمجھ نصیب کړي. واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.